بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو محصلینو. ورځ مو نیکمرغه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو محصلینو، زموږ د پیسو اقتصاد په مضمون کې نن مو 11 لوست یا 11 درس مو ده چې د دغه درس په عمده موضوع مهم موضوع د برېښنایي پیسو سیستم ده. من د پیسو په سیستمونو کې درس جریان لري چې له هغې له جملې څخه مو د نن ورځې درس د برېښنایي پیسو سیستم ده چې په لاندې ډول او تاسو ته د تاسو د خوښې وړ معلومات ارائه کوم. د برېښنایي پیسو سیستم په تیرو 12 لسیزو کې موږ په بانکداري سیستم کې د کمپیوټرونو د ډیریدونکو کارونې شاهدان یو. په وروستیو کلونو کې د ATM ماشینونه یا تجهیزات تاثیر او د برېښنایي بانکداري کریډټ کارتونه، ډیبټ کارتونه، سمارټ کارتونه کارول امکان او داسې نور. دغه ډول کارتونو ته د پیسو کارت یا الکترونیکي پیسې ویل کیږي. یعنی کله چې موږ د برېښنایي پیسو سیستم باندې نن بحث لرو او معلومات ارائه کوو، ویلې چې په 12 لسیزو کې په دې وروستیو په تېرې 2 لسیزې چې راتېر شول، په دغه کې د بانکداري سیستم د کمپیوټرونو د ډیریدونکو کارونې شاهدان یو. ورځ په ورځ زموږ د کمپیوټر برنامې پروګرامونه دا لا پرمختګ په حالت کې ده او لا پرمختګ یې کړی ده. زموږ د دې ترڅنګ مو د بانکداري سیستم هم پرمختګ وکړ چې نن ورځ موږ تاسو ټول شاهدان یو د هغه چې په دغه عرصه کې په زړه پورې مؤثر د خلکو لپاره د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره د خلکو د سهولت لپاره یو په زړه پورې ګام اخیستل شوی ده. خو په دې وروستیو کې دا د ATM ماشینونه چې رامنځته شول، دا ماشینونه د برېښنایي بانکدارۍ کریډټ کارتونه، ډیبټ کارتونه، سمارټ کارتونه په نوم باندې تاسو اورېدلی یا به م لیدلي وي او داسې نور دغه ډول کارتونه د پیسو کارت یا د الکترونیکي پیسو په نوم باندې یادیږي. د برېښنایي سیستم کارتونه دا په څو نوعه باندې ده. اول نوع د پور کارتونه دي یا ډیبټ کارت. پور کارتونه هغه د باوري کارتونو په څیر ده چې پیرودونکي کولی شي د توکو د پیرود لپاره په مستقیم ډول له خپلو بانکي حسابونو څخه د سوداګر حساب ته پیسې جمع کړي. څه مفهوم لري؟ وایي دا هغه کارتونه په هغه ځایونو کې د استفادې وړ نه چې کریډټ کارت قبلوي، خو په اوس وخت کې د نقدو پیسو څخه بیا دا ډېر استفاده کیږي. دلته موږ ویلې چې د یو پیرودونکی کولی شي د توکو د اخیستلو لپاره په مستقیم ډول له خپل بانکي حساب څخه د سوداګر بانکي حساب ته انتقال کړي. یعنې دا هغه پور کارتونه دي چې له دغې کارت په وسیله باندې موږ کولی شو چې د خپل د ضرورت وړ توکي واخلو، په مقابل کې د دغه کارت لارې د بانکي حساب د خپل بانکي حساب نه د چا نه مو چې اجناس اخیستی، له چا نه مو چې خدمات اخیستي دي، د هغه بانکي حساب ته پیسې جمع کړو یا انتقالي کړو. مثلا تاسې د یو مغازې ته کله چې ورشئ، اکثر به وخت به تاسو لیدلي به وي چې کله یو دکان ته ورځئ نو یو جنس اخلئ، یو توکی اخلئ هلته، نو د کریډټ کارت هلته زموږ ماشینونه وجود لري. په اکثر مغازو کې به هلته ماشینونه وجود لري چې د پور کارتونو د حساب هغه مرکز ته هلته یو سیستم لري چې دغه سیستم کې کارت وداخل شي، نو اتومات ډول باندې لیکل کیږي چې څومره پیسې چانه او چاته انتقال شي ډېر په اسانۍ سره. یعنې دغه اوس په اوس وخت کې ډېر ښه پرمختګ یې کړی ده. دوهم ډول د ارزښت د ذخیرې کارتونه دي. دوهم ډول په د برېښنایي پیسو سیستم کې د ارزښت
د ارزښت د ذخیرې کارتونه دي. دغه کارتونه د پور کارتون او اعتباري کارتونو په څیر ده. توپیر دا ده چې د ارزښت د ذخیرې کارتونو د اسمي مبالغو ثابت مقدار لري. د ارزښت د ذخیرې تر ټولو عادي کار د ټاکل شوي ډالرو پرول دي چې مصرف کوونکی یې په راتلونکي کې خرڅوي. څه مفهوم لري؟ دغه د ارزښت د ذخیرې کارتون دا تر ټولو یو غوره کارت ده. د هغې د غوره نمونې مثلا د سمارټ کارتونه دي چې کولی شي د اي ټي ایم ماشین د لارې نه شخصي کمپیوټرونو ته او ځانګړي هغه ټلیفون د لارې نه موږ معاملې ترسره کړو. د ارزښت د ذخیرې کارتونه ولې ورته وایي؟ ځکه دا کوم ارزښت چې پروت ده دا خپل دغه کارتون خپل ارزښت ذخیره کولی شي. که چېرته زه دا کار په بل چا باندې خرڅ کړم نو دا مکمل بدون له دې نه چې خپل ارزښت کم کړي ارزښت ساتلی بل چا ته انتقالیږي. دریم ډول د نقدي الکترونیک پیسې دي. د برېښنایي سیستم کې نقدي د برېښنایي په سیستم کې اول د پور کارتون لوستل، دوم د ارزښت د ذخیرې کارتونه دي، دریم د نقدي الکترونیکي پیسې دي. الکترونیکي پیسې دي. نقدي الکترونیکي پیسې یا ای کیش ورته ویل کېږي. د برېښنایي پیسو یوه بڼه ده چې په انټرنیټ کې د خریداري او د خدمتونو په موخه دا کارول کېږي. یو مشتری کولی شي په هغه بانکونو کې چې د انټرنیټ سره وصل وي، یعنی یو مشتری په اسانۍ سره بیا کولی شي هغه بانکونه چې له انټرنیټ سره یو کنکشن ولري وصل وي د حساب په جوړولو الکترونیکي پیسو ته لاسرسی ولري او هغه خپل شخصي کمپیوټر ته انتقال کړي. کله چې مشتری په الکترونیکي پیسو کې د یو توکي ترلاسه کول بیا وغواړي هغه له داسې مغازې سره تماس نیسي چې له انټرنیټ سره بیا وصل وي او توکي مشخص د بټن یعنې ټاکي. په پایله کې په اتومات ډول پیسې د نوموړي له کمپیوټر څخه د سوداګر کمپیوټر ته بیا انتقالیږي او سوداګر کولی شي چې د توکو د ترلیږد مخکې مشتری له بانکي حساب پیسې ترلاسه کړي. نقدي الکترونیکي پیسې همدا خاصیتونه لري. اول دا چې دا د انټرنیټ د لارې نه خریداري او خدمات لپاره کارول کېږي. خو دا کله کېږي؟ وایي دا هغه وخت کېږي چې کله یو مشتری وکولی شي چې په هغه بانکونو کې چې انټرنیټ وصل شوی وي. مشتری هغه وخت کولی شي چې له ده نه بیا استفاده وکړي چې هغه بانک د انټرنیټ سره وصل وي او د خپل دغه او یو حساب ولري په دغه بانک کې او بیا هغه بانک له هغه کوم مغازې نه یا کوم سوپر مارکیټ نه یا کوم ځای نه چې تاسو جنس اخلي له هغې سره دا وصل وي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې تاسو خپل فعالیتونه خپل کاروبار پر مخ یوسئ. څلورم د الکترونیکي چکونه دي. څلورم ډول الکترونیکي چکونه دي. الکترونیکي چکونه دا یو پخوانی او اوږدمهاله یو پولي سیستم ده چې په نړۍ کې تر شاوخوا 18 پیړۍ حاکم و. الکترونیکي چکونه تقریبا 18 پیړۍ دا حاکم و. د دغه ډول سیستم محور دوه فلزي یا سرو او سپینو زرو جوړه کړل شوې ده. هغه پیسې چې د قیمتي فلزاتو یا نور ارزښت لرونکو توکو جوړ شوی دی جنسي بلل کېږي. نو کله چې الکترونیکي چکونو څخه بحث کوم دا یو اوږدمهاله هغه د پولي سیستم ده چې په نړۍ کې تقریبا شاوخوا 18 پیړۍ دا حاکم و او دغه الکترونیکي دا چکونه چې دي دا د دو فلزاتو د محور باندې چرخېدل یعنې د هغې څخه جوړه شوې وه یو د سرو زرو او بل د سپینو زرو. نو هغه پیسې چې بیا له قیمتي فلزاتو یا نور ارزښت لرونکو توکو جوړ شوی وي هغه بیا جنسي پیسې بلل کېږي. ځینې موږ نور هم لرو چې د پور کارتونو یا ډیبټ کارت په نوم باندې هم یادېږي. پور کارتونه یا ډیبټ کارتونه یا ورته د ډیبټ کارت کې چې موږ مخکې بحث وکړو د پور کارتونو کې په هغې کې یو هغه کارت یې د سمارټ کارت و که نه
سمارټ کارت ده. دا د هغه نوي کارتونو الکترونیک کارتونو څخه ده چې اول ځل لپاره دغه سمارټ کارتونه اول ځل لپاره په یو جاپانی د لومړي ځل لپاره یو جاپاني لخوا دا اختراع شو. دا کارتونه بیا د ای ټي ایم کارتونو په شان خو د ای ټي ایم کارتونو په شان ده خو یو تفاوت لري په دې کې یو چپ پروت ده په دغه سمارټ کارتونو کې چپ پروت ده چې په هغه چپ کې د کارت په شان کې یو چپ ده په دغه چپ کې د یو د شخص کوم چې دا کارت لري د دې مکمل معلومات پکې درج وي په دغه سمارټ کارتونو کې. بل کریډټ کارت موږ لرو بل نوی کریډټ کارت لرو په شپږم نوی. دا بیا یو نوع پلاستیکي کارتونه دي چې د دې لارې کولی شو چې موږ خریداري وکړو یا پیسې ترلاسه کړو یا چاته پیسې ورکړو نو په اسانۍ سره کولی شو چې دغه شپږم نوع د برېښنایي پیسو په سیستم کې شپږم نوع هغه د کریډټ کارت ده چې دا یو پلاستیکي کارتونه دي چې د دې لارې کولی شو چې موږ خریداري وکړو یا پیسې ترلاسه کړو. خو په مجموع کې چې دا برېښنایي پیسو سیستم دغه الکترونیکي سیستم چې وجود لري څه ګټې لري دا ګټې ډېرې مهم. د دې دا ګټې څه دي د برېښنایي پیسو سیستم یا الکترونیکي سیستم چې موږ ورته وایو د دې ګټې څه دي څه ګټې لري په نن ورځ. اول په فعالیتونو کې سرعت ورکول. لومړی مهمه خبره ده چې د دغه په اساس د دغه کارتونو په اساس یا د الکترونیکي پیسو په اساس باندې موږ کولی شو چې خپل په فعالیتونو ته سرعت ورکړو او ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې یو ځای نه بل ځای ته پیسې انتقال کړو یا له هغې یو شخص نه بل شخص ته پیسې انتقال کړو. ډېر یعنې دغه فعالیتونه زموږ څومره فعالیتونه چې لرو دا فعالیتونه موږ ګړندی کولی شو. دومره ګټه امنیت درلودل دي. امنیت ده په څه معنا سره د الکترونیکي پیسو پر اساس باندې موږ د پیسو د غلا کېدلو د ورک کېدلو د هغې د خرابېدلو یا له منځه وړلو له هغه نه خلاص یو یعنې هېڅ مشکل وجود نه دغه مشکلات وجود نه لري. امنیت یې د ده خوندي ده. او دریم وایي چې د جغرافیې موقعیت پر اساس هم په ځای پیسې ترلاسه کولی شو. یعنې موږ کولی شو چې په هر موقعیت کې وو چې په هر ځای کې اوسېږو موږ په اسانۍ سره کولی شو چې د دغې د لار نه یا پیسې موږ ولېږو یا پیسې ترلاسه کړو. څلورم وایي چې د پیسو انتقال هغه ده د انتقال مخنیوی ده. یعنې څه معنا لري چې کله موږ پیسې انتقالول د یو ځای نه بل ځای ته یو شخص نه بل شخص ته یو مشکلات موږ درلودل نو د هغه مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ هغه مشکلات په نظر کې ونیسو او هغه مشکل سره موږ مخامخ نشو کولی شو چې د الکترونیکي بانکدارۍ د لارې نه یا د برېښنایي پیسو سیستم د لارې نه په اسانۍ سره پیسې موږ انتقال کړو. پنځم ګټه دا ده چې د دغه اجتماعي ارزښت لوړ ده هغه ارزښتونه ډېر لوړ دي دغه کارتونه. او شپږم دا ده چې روزمره فعالیتونو کې سهولت رامنځته کړی ده. موږ روزمره فعالیتونه چې څومره لرو په دغه فعالیتونو کې سهولت رامنځته کړه. او اووم وایي چې الکترونیکي بانکدارۍ رشد او توسعه کول دي. په دغه بانکدارۍ کې موږ آخر کې درته وایو چې الکترونیکي بانکدارۍ چې لرو موږ دا توسعه کوي ورسره. د دغه کارتون له امله موږ کولی شو چې زموږ اقتصادي معاملې څومره چې دي یا زموږ څومره پولي د پیسو معاملات څومره دي دا په اسانۍ سره وکړی شو او ډېر په سرعت سره وکړی شو تر څو زموږ هغه الکترونیکي بانکدارۍ چې وجود لري هغه رشد او توسعه وکړي. نو په لنډ ډول سره ویلی شو چې په دوهم فصل کې مو یا دوهم فصل مو کوم عنوانونه چې ولوستل اقتصاد پوهان په هغه کې هر هغه شی ته پیسې ویلې چې کوم یو معلومه ټولنه کې د تبادلې د یو وسیلې دنده ترسره کړي. بیا د الفرد مارشال نظریه وه چې هغه ویل چې پیسې د راکړې ورکړې د ارزښتونو د ساتلو وسیله ده. پیسې ګټې مو ویلې چې څه ګټې لري او اهمیت څه ده. په دې مکمل بحث درته وکړم. له هغې وروسته د پیسو دندې مو ویلې چې پیسې کومې دندې لري
چې یعنې په اوسني وخت کې د پیسو دندې ډېر مهمې ګټورې دندې چې دي هغه درې دي. لومړني دندې وې، دوهمي دندې او احتمالي دندې باندې بحث وکړل. له هغې وروسته د پیسو په خاصیت باندې مو بحث وکړ چې یو پیسې څه خاصیتونه لري. په دغه فصل کې بیا مو د پیسو په سیستم باندې مو بحث وکړ چې تېر ورځ مو د فلزي پیسو په سیستم باندې، بیا بل ورځ مو د بانکي نوټونو هغه پولي سیستم باندې، نن ورځ د برېښنایي پیسو د سیستم باندې مو مکمل بحث وکړ چې کوم انواع پکې شامل دي، له کومې ګټې لري. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بل ورځې درس مو الله مو مل شه، تل خوشحال او آباد اوسئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه.